په دې ځان مه دوکه کوئ غیر محرم زنانو ته نظر مه کوئ دا ډیره لویه ګناه ده دا د سترګو زنا ده ګورئ دا مه کوئ حدیث مبارک کې راځي ډیر ښکلی دور و د دواړو جهانو سردار ناست دی یو کس ورله راغی وی د الله حبیبه اسلام مې ډیر خوښ دی خو دې کې زنا منه ده او ماله پکې د زنا اجازت راکه اسلام میں خوخت خود زنا نه نشم صبرې دی استاز دی دا استاز دنیا ته دا استاز راغلی و دا قابل د استازی و چې داسې شاګردان یې تیار کړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډېر ښکلی جواب ورکوي ورته وایي وی ته دا غواړې چې ستا د مور سره څوک زینه وکړي وی نه د الله حبیبه زما مور سره او زینه نه غواړم وی دا غواړې چې ستا د خور سره څوک زینه وکړي وی نه غواړم وی دا غواړې چې ستا د لور سره څوک زینه وکړي وی نه د الله حبیبه دا نه غواړم وی واوره دا ته چې د کمې زنا اجازت غواړې چې ماله د زنا اجازت راکه نو وی دا به د چا مور نه دا به د چا خور نه دا به د چا لور نه نو څنګه چې ته نه برداشت کوې داسې بل سړی هم نه غواړي چې د هغه د مور سره زنا وشي د هغه د خور سره زنا وشي د هغه د لور سره زنا وشي وی بیا یې ځان ته نږدې کړم او دا لاس یې راواغست او ماله یې په سینه باندې کېښود ښکلی ښایسته لاس یې زما په سینه کېښودو وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس یخوالی چې هغه دند محسوس کو چې ما ته یخوالی راورسید هغه وی د مرګه پورې چې څو ژوندی ومه زما په زړه کې د زنا خیال بیا نه و راغلی د مرګه پورې زما زړه کې د زنا خیال نه و راغلی د چا لاس و چا لاس یخی و هغه چا خونه کړې وه زه ورته وایم نظر مه کوه زنانه ته مه ګوره وی مولي صاحب که دا زنانه وی نو دا به کور ناسته وی دا زنانه نه ده دلایل خو د خلقو سره شته دی وی دا زنانه نه ده وی دا کور به ناسته وه زه ورته وامه دا زنانه ده خو دی به هم چېرته یو ستر خاون لرو خو خاون به یې مړي او دا به کونډه شوي دا به د نفقې محتاجي چېرته بچو له به نفقه ګټي د مجبورۍ نه یې غلطه فایده ماله یا به دا بیماری پلار به یې نه رور به یې نه دا به ډاکټر لذي د علاج ضرورت به مه ګوره ورته